په خدای تعالی دی چې دوره دواګانې ورې د پاکستان د فوج او د پاکستان د افسرانو پاکستان ته نه کړي لکه څنګه چې ته مونږ کوو دا د کمندونو زمونږ ملک ته زمونږ وطن دی علماو آزاد کړی دی په دې باندې چې کمندونو مونږ قربانۍ ورکړي که بل چا ورکړي او مونږ بل چا ته پرېږدو حقه خبره ده هغه کوو که څوک پرې خفه کېږي ټوله هغه خپل کار دی خو دا غدار هغوی چې کمندونو ځي او هلته کې غوږونه ډکوي مدرسې شهیدانې کړې د دې شکایتونو نه عارف شیخ صاحب رحم الله شهید شنو د مولانو مچایي ویشل تر دې پورې چې یو غټ مولا اوس خو تله د خدای سره ملاو شوی دی په اوبه شو سره دا یې ووي دی چې بس په خیري کرشتي اوسپن پیریان حدیث دی چا چې د ظالم مرسته وکړه الله حق ظالم په ده مسلط کړي بیا څه وخت پسې بیا په مجلس کې ووي ویل یو مثال خو د شوتل دی وي چې څومره ډېر دومره ډېرېږي دا ځای مولا درباري مولیانو چې په دې دور کې څه کړي دي او کدا چې کمندنو چاو لیکل نو پته به ولګي مخدوم العلماء به یې کړي نظام الملک به یې کړي چې دوی چې کمندنو څه کړي دي او نیکانو خلکو ته څومره تکلیفونه رسولي دي بې ګناه ته نه چا وسله راغستې او نه چې کمندنو څه کړي دي نه د حکومت خلاف کاروایي کړي دي او هغه یې چې کمندنو پکې راوستي دي مدرسې شهیدانې کړي د دې شکایتونو نه شکایتونو د لاسه خدا رسته او الله شته تر دې پورې چې یو غټ مولا اوس خو تله د خدای سره ملاو شوی دی په اوبه شو سره دا یې ووي دی چې بس په خیري کرشتي اوسپن پیریان ختم دی اوس اوس په دې کمندونو سر نه اوچتې اوس په سر نه اوچتې بیا څه وخت پسې بیا په مجلس کې ووي ویل یو مثال خو د شوتل دی وي چې څومره ډېر دومره ډېرېږي دا ځای مولا وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ دواړه خبرې هغه کړې دي وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا دک رنګي اړوم ځنې ظالمان ځنو ته یو بل ته اړوم دویمه معنا نُوَلِّ نُسَلِّط دک رنګي مسلط کوم ځنې ظالمان په ځنو باندې عارف شیخ صاحب رحم الله شهید شنو د مولانو مټیایي ویشلي په خدای یقینو مټیایي ویشلي دا انصاف ته وکذالک نولي بعض الظالمین بعضا وکذالک نسلط بعض الظالمین بعضا د نتیجه دا اوله معنی وا دا چې کمنو واړه ظالمان غټو خواله لاړل اوس دې معنا چې دام موایا تاسو ضرر نه درته دا دې معنی تسلی تاسو ضرر نه درته دک ظالمان به الله په دې مسلط کی من اعان ظالما سلطه الله علیه حدیث ته چا چې د ظالم مرسته وکړه الله حق ظالم په مسلط کی حق ظالم الله په مسلط کی او بیا تکاره چې دا غدار دي دا چې کمنو غدار دي او مونږ باندې دا وکړ الله یې تباہ او برباد بیا چې کمنو په حق الټه شي او حق کرش کی چې کوم ولا چې کمنو د پاتې ورکړل کوم ولا جاسوسای کولې حق په الله تباہ او برباد کی اللهم سلط الظلمة بالظلمة ونجنا من بينهم سالمين غانمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا دا کرانګي دا طالبان او دا مولان خصوصا د قران والا دا چې کم درسونه کیږي کم درسونه پدې کې کم درس کې پاکستان ته دوانه کیږي قسم په خدای تعالی دی چې دوره دواګانې ورې د پاکستان د فوج او د پاکستان د افسرانو پاکستان ته نه کړي لکه څنګه چې ته مونږ کوو څومره چورته مونږ کوو خدا غدار هغه چې کمندونو دی او هلته کې غوږونه ډکوي هلته کې غوږونه ډکوي دا چې کمندونو زمونږ ملک ته زمونږ وطن دی علماو آزاد کړی دی په دې باندې چې کمندونو مونږ قربانۍ ورکړي که بل چا ورکړي او مونږ بل چا ته پرېږدو او مونږ چې کمندونو په دې باندې غیر مسلط کول غواړو او دې کې مونږ ناست یو قرآن وایو ولې مونږ سمنګکان یو او مونږ چې کمندونو څه سوي یو چې کوم کور کې ناست یو هغه خرابو او هغه کې چوری کو موږ د دې امن غواړو د دې حیا غواړو د دې اسلام غواړو که څوک یې مانی و دې مانی که نه مانی نه دې مانی دا هغې خپل کار دی حقه خبره ده هغه کوو که څوک پرې خفه کېږي ټول هغه خپل کار دی وکذالک نولي بعض الظالمین بعضا غلط قانون ته ټیک نشو ویلی دا نشو کولی چې غلط قانون ته ټیک ووایو یا د جیل د یارې نه او یا د کمندونو د مرګ د یارې نه غلط چیز ته ټیک ووایو دا نشو کولی غلط ته به غلط وایو ټیک ته به ټیک وایو
او نور زمونږ وطن دی مونږ هم د حفاظت دوا کو تیم د حفاظت دوا کوه تیم غواړه مونږ هم غواړو شریعت ته الله رب العزت په یو ځل راولي که څوک غواړي که نه غواړي او که څوک وایي او که نه وایي خو یو ورځ به الله راولي دا چې کمونو څوک تمه نه کوي یو ورځ به الله راولي یا مونږ یو یا به نه یو یا مړي یا به ژوندي یو خو په دې ځمکه دار اسلام دپاره شوی ده په دې به الله پورا اسلام انشاءاللہ راولي شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے